دا سپینګیره بابا ابل ورځ ما لیدل او روغ رمټو دته د زړه دوره وشوله مال دې جواب راکو چې زمکه مې د خپونه او تختیدا ما ته وی مفتی صاحب د زوی د لاس ورته د زړه دوره وشوله ما وی دا څنګه ما ته وی دې سړي سلويخت کال په بحرین کې مزدوري وکړله دې کاکا دا چې وفات شو ځوانۍ کې تلو په بوډاوالي کې راغی په تور جامت کې تلو په سپینه ګیره کې کور ته واپس شو په پردو کوسو کې الته دیاړی مزدوري کولې اتم او لسم چت به په خپل اوګو باندې بوجونه خېجول دل الله ولونه ورکړي وي او د ولونو د پاسه یو زوی وو او د یو زوی ته د دومره خوشحالي کړي وي کلی ته چراغ خیرات وکړو او دا بچي د پل پل او د یو لمحې نه به د پلار ځان خبرو د لوی شو او پلار یې الته مزدوري کوله تعلیم یې پې وکړو واده یې ورله وکړو کور یې ورله جوړ کو کاروبار یې ورله سټارټ کو د دې بچي وشو د دې سپینګیري بابا نوسي پیدا شو وی څلوېښت کاله په مسافرۍ کې تیر کړل نو په روز کال ورته ما ووي چې کاکا ته واپس نه ځې مسافرۍ وی د ماته وی چې یاره فلانکیه څلوېښت کاله مې په مسافرۍ تیر کړل بس ته نوره مسافري نه کوم د خپل اولاد خواږه مې نه دي لیدلي دا نوسي مې دي او ډېر پې مین یم اوس چې دی رانه پاتې کېږي په د ایرپورټ باندې ډېر زیات مې ورپسې زړه خفی بس دې وجې نه اوس مستقل راغلی م نوره مسافري نه کوم او دې نوسو ته خوشحالېږم کال تیر شو او رمضان شریف دا تیره روژه وه او دا سړی د شوګر بیمار شوی په مسافرۍ کې چې سړی څلوېښت کاله تیر کې شوګر به پې نه لګي وی د روژه یې وه رمضان میاشت ده د غرمې ټیم دی او سخته ګرمي ده نو چې څه د سړی د شوګر بیمار شي او څه عمر دغې حد ته ور ورسېږي او څه د سختې ګرمۍ روژه وي وی دی ډېر په هیبت سره راووتو زما دې دکان ته ما ورته فلانکیه کاکا ستا خو نن دا رنګ ډېر بدل دی دا ولې رنګ دې تک زیړ تښتېدلی دی وی د ماته ووي چې یاره ډېر لوی سوړ اسویلی وکړو وی چې فلانکیه زه څلوېښت کاله مې بهر دیاړی مزدورۍ وکړلې اووه لوڼه الله را کړې وې د هغې د پاسه یو زوی الله راکو ډېر په تمه باندې مې الله رب العالمین نه غوښتلی و او یو وخت به دته زه خوشحالېدلم څلوېښت کاله بعد چې زه کله په کور شومه ما زړه کې دا وه خپل لمونځ به کوم تبلیغ به کوم تلاوت به کوم او دې نوسو ته به ګورم په دې به خوشحالېږم هغه د ځوانۍ هغه سختې به د بوډاوالي په دې راحت باندې بدلې کمه خو وی دا یو کال وشو په دې کال کې داسې ورځ نه ده تېره شوې چې د خپل سکه زوی زه په کنځلو د کور نه یم وباسلی زه چې کور ته ماښام راشم وی دې په وره کې ما ته وایي چې سپی خو بیا زمونږ کره را دن نه شو فلانکیه اوس خو د روژې په خوله یم او د یو کال دومره تنګ کړم د دې خپل زوی سره د ده د بد اخلاقۍ د وجې نه وی دا خبرې ما سره کولې دا ګیره یې داسې په دې موټي کې ونیسله او د اسمان ته یې وکتل او وی چې ربه یو سپینګیری بنده درته الله سوال کوي روژې په خوله درته وایم ربه ما نور د دې خپل زوی د لاسه مه بېعزته کوه الله زه خو څلوېښت کاله په پردو کوڅو کې مې دیاړۍ کړي دي او پردو خلکو نه یم بېعزته کړی دا کوم کنزل چې دی ماته کوي دا خو ما د بل چا نه نه دي اورېدلي او دا دعا یې وغوښتله او روژه په خوله وچې شونډې وچه ژبه سپینګیری پلار یو اسویلی یې وکړو په شا باندې ورتاو شو د زړه دوره ورته راغله بېهوشه شو او بس هم په هغه بېهوشۍ کې روژه په خوله الله له ګیله من لاړ شو ځوانانو رونو خپل پلاران مه خفه کوئ دا تاسو ته ناست دي دې ته ترخه خبره مه کوئ دا ستاسو د یوې خوږې خبرې منتظر دي په یوه خوږه خبره د پلار زړه خوشحالېږي او په یوه ترخه خبره باندې د پلار زړه خفه کېږي د دې وجې نه خو قرآن کې الله فرمایي وقل لهما قولا کریما مور او پلار سره خوږې خبرې کوئ د عزت په
انداز کې ورسره خبرې کوئ. پلار ته په برنده لهجه کې خبرې کول چې د هغه زړه پې خفه شي دا د کفر نه وروستو بدترینه ګناه ده. ان من اکبر الکبائر الاشراک بالله ثم عقوق الوالدین. دا حدیث مبارک دی. دا کبیره نه ده، دا په کبیره او په لویو ګناهونو کې د ټولو نه بدترینه ګناه ده. موږ روجه خور ته وایو دا سړی لوی مجرم دی. د پلار خفه کوونکی د ده نه بل لوی مجرم د الله په کاته کې نشته دی. مور مه خفه کوئ، د خپلو والدینو احترام کوئ، الله به عزتمند زندگی درکوي. د علماو قدر کوئ، الله به په کور کې د قرآن حافظان او عالمان نصیب کی. د دې څلورو حافظانو بچو والدینو له مبارکي ورکوم او د دې شپږ ناظر خوان بچو د دوی والدینو له مبارکي در کوم. د خرکی ټول کلی له مبارکي در کوم. الله دې د دې کلی په هر کور کې د قرآن حافظ پیدا کی. الله دې د دې کلی په هر کور کې د قرآن عالم پیدا کی. علماء سره مینه شروع کوي، الله به مو په خپل کور کې عالمان نصیب کی. علماء سره نفرت مکوي، ورنه د خپل کور دین او علم بدرنه الله رب العالمین سلب کی.